ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. زما عزتمندو منګه په دې کې ناستا او دلته راختل دا ډېر مشکل کار دی، ځکه زمونږ هغه اکابرین چې د هغو په مخ کې منګه خبرې هم نشو کولی او بیا د هغو په مخ کې بیان یا تقریر دا خو ډېره ګرانه او مشکل خبره ده. خو لیکن صرف او صرف دا مشرانو د حکم د تکمیل لپاره په دې ستاسو مخ کې یو څو خبرې کوم. هغه صرف مختصر کارګزاري د طلبه توحید و سنت صوبسن چې طلبه توحید و سنت مخ کې ډېره زمانه مخ کې په ټول پاکستان کې نوجوانان توحید و سنت وه. بیا هغه جماعت او تنظیم چې کله ختم شو د هغه نه وروسته مرکزي امیر د طلبه توحید و سنت هغه اعلان وکړو د KPK کې هغه طلبه توحید و سنت هغه ډېرې مودې دریسته کار کوي او دارنګې لګې دي. په سن کې د نن نه 3 میاشتې مخکې امیر مرکزي د صوبسن مولانا حسین علي رفیق حفظه الله تعالی هغه د طلباو یو اجتماعي غونډه وکړله او په هغه اجتماعي غونډه کې د طلبه توحید و سنت صوبسن د کابینې اعلان وکړو او هغه د دې مقصد دپاره وکړو چې خلک دارنګې طلبه زمونږ طلبه دي او زمونږ ملګري دي، لیکن هغه نور خلک او په نور ځایونو کې استعمالیږي چې د هغو لپاره یو نظم جوړ شي او هغه نظم هغه د خپل طلبه او خپل ملګري خپلو مدارسو ته د خپلو شیوخو په درسونو کې او د خپل اکابرینو په ناستو کې شرکت وکړي. نو هغه طلبه توحید و سنت تنظیم د هغه ورځې نه فعال شو او یوه سلسله د هغه شروع شوه. تقریبا اوس د صوبسن په 15 ضلعو کې د طلبه توحید و سنت هغه ډانچې فعال شوي دي او په هره ضلع کې تقریبا چې کوم د حلقې یونټې دي هغه جوړې شوي دي او اکثر مدارسو کې هغه یونټې جوړې شوي دي. ځکه سن کې کار کول ډېر مشکل دي بنسبت د KPK یا د پنجاب دلته شیوخو هغه تکلیفونه هغه سخت دي هغه برداشت کړي دي. په صوبسن کې یو شیخ رفیق الله خان نور الله مرقده هغه یو واحد هستی و چې هغه هلته هم د پښتنو په علاقو کې کار زیات شوی دی، خو لیکن هلته د مدارسو لوی لوی بلډینګان دي، هلته د طلباو هغه سوچونه او فکرونه هغه بل طرف ته هغه خلک کړی. نو بنسبت د دې نورو صوبو هلته کار ډېر زیات مشکل دی. خو الحمدلله موږ بیا په هغه باندې مطمئن یو چې په ډېرو حلقو کې او په ډېرو مدارسو کې زمونږ د طلبه توحید و سنت هغه یونټې جوړې شوي دي او د هغه چې کوم طریقه کار دی هغه مخ په وړاندې باندې روان دی. انشاءالله زمونږ مشران علما د صوبسن هغه به راځي، هغه به اعلانات هم وکړي
ان شاء الله الرحمن هغه طلبه توحید سنت چې سوسن کې ان شاء الله د مشرانو د امیر المرکز مولانا حسین علی رفیق حفظه الله د مشر موافق به ان شاء الله یک روزه اجتماع سګال دا ان شاء الله اول ځلی چې ان شاء الله هغه په سوسن کې کوو او ان شاء الله الرحمن هغه څومره مرکزی مقررین دي هغه ټول ته ان شاء الله موږ د شرکت دعوت هم ورکو نو البته په نسبت د دې علاقو باندې کار ډېر ګران دی دلته چې زمون کم طلبای هغه چې د دې علاقو نه راشي اول خو هغه راتګ نه پکار چې هغه کراچي او د علاقو ته د هغه مدارس تلاړ شي چې هغه ټول کال د خپل اساتذو د خپل اکابرینو ته هغه کنځلې کوي هغه بدل الفاظ وي او هغه طالبان بیا د مجبوري ورځ نه د یو سند او د مشکل د وجه نه هغه الته بیا پریشان او خفای چیرې او څو ویل نشي نو اول د طلبه او طلبه له افکار ده چې زموږ الحمدلله تمام مدارس کې تمام شعبات موجود دي هر یو شعبه شته چې دلته په خپل مدارس کې څوک سبقونه وو او څوک کراچي ته شو کېږي نو الته الحمدلله زمونږ پورا مراکز هم شته او ان شاء الله او بیا څو وخت بعد په وحدت کې ماغه ان شاء الله څه پارمونه مشران راوړي دي او څو داري نور راځي مې وخت کار شي پته وولېږي ان شاء الله الرحمن نو الته خپل مراکز او څو کو رابطي وکړو کوم طالبان چې دې ناراضي ان شاء الله هغه زمون سره رابطه کوي دا هغه هر قسمه خدمت ان شاء الله هغه موږ په سوسن کې کوو هغه په ارزي کې هغه ان شاء الله هر قسمه خدمت او زمون جماعت چې الته اوس د طلبه توحید سنت چې څومره درسونه روان دي مخکې مفتي عمر صاحب خبر وکړه تقریبا د روز په حساب سره هغه 350 درسونه 350 درسونه روان دي چې روزانه درسونه او هغه درسونه چې هغه مخکې چا دا نوم زیات نشو کار کوله اوس الحمدلله هغه ته پته لګیدل دا او په میدان کې هغه خپل خلکو هغه خپل ځانونه څکله کار کړ ان شاء الله الرحمن نو په نسبت د دې علاقو باندې الته کار ګران دي موږ ستاسو دعاګانو د کاویرونو په دعاګانو سره او دیو چې کوم امانت کمیشن موږ ته راکړی دی هغه भरपूर کوشش کوو حتی اوسه هغه به ځای کېدو ته نه پرېږدو ان شاء الله زموږ په تمام مدارسو کې هلته هم دارنګه تنظیم سازیانې شروع دي چې څومره غټ مدارس دي هغو کې هم تنظیم سازیانې زموږ شروع دي ان شاء الله دا مخ په وړاندې بوځو دلته خبرې ډېرې ګرانې دي ځکه شاته شیخ حاکي شاته خلک چې هغه مخکې دارنګه خبرې موږ ته ګناه ښکارېږي ولیکن کمې خبرې کې کمی زیاتې شوي نو د هغو ټول نه دارنګه زه معافي غواړم وصلی الله تعالی علی خیر